دا دنیا چې ختم شي د دې نه پس بیا یو زندگی ده چې هغې ته د برزخ زندگی وایي. د انسان جون ختم شو، قیامت شو په ده. دو قسمه قیامت دی. یو حضور پاک فرمایي چې انسان مړ شو، قامت قیامته، د قیامت را بس د دنیا ختم. یو هغه غټ قیامت دی چې اسرافیل علیه السلام شپېلې وي او هغې سره هر څه دړې وړې شي او ختم شي. دا مینس کې زندگی چې دا انسان جمدی شوی نی، برزخی زندگی ورته وایي. د دې داسې مثال دی لکه حوالات چې یو مجرم دی، پولیس یې ونیسي حوالات کې واچوي، نو دی جج ته بوزي را بوزي، نو تر څو چې جج فیصله نه کړي، یا به جج بری کی او یا به جج عمر قید کی او یا به ولا سزای موت ورکی. تر څو چې جج فیصله نه کړي نو دا زندگی دا حوالات زندگی ده. د قرنګي دا د برزخ زندگی د انسان د حوالات زندگی ده. او بیا به اسرافیل علیہ السلام یو بل شپېلې وایي، نو دا اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، دا ټول خلق به د قبرونو نه روزي والله ته مخامخ شي. څلور شپېلې دي رون. دا شپېلې چې اسرافیل علیہ السلام وایي، نو بعض حضرات وی دا د شپېلې سر دی، د شپېلې کې دا سر د چرڅه بدړې وړې شي. خو راجح قول دا دی چې دا شپېلې صرف نښه ده، لکه په دې سکولونو کې او په دې مدرسو کې یو ټلی والی کېږي. دا ټلی د دې خبرې نه ښیي چې یو پیریډ خلاص ختم شو، د بل استاد کلاس شروع شو. دغه رنګې حضرت اسرافیل علیہ السلام به شپېلې ووایي او شپېلې سره به دا ټول نظام الله ختم کی. غرونه، اسمانونه، کائنات ټول به دړې وړې شي، ختم بشي. هر څومره زندگی چې ده بیا د الله خوښه ده. بیا به الله اسرافیل علیہ السلام ته د دویمې شپېلې حکم وکړي، ابه دویمه شپېلې ووایي. هغې دویمې شپېلې سره به دا ټول انسانان، حتی حیوانات، مخلوق، پیریان، دا به ټول واپس را جمع شي او یو لوی میدان به د حساب او د کتاب محشر ورته وي، د جمع کېدو ځای، هلته به دا ټول را جمع شي دویمې شپېلې سره. بس اوس الله به قاضي وي، الله به فیصله کوي. هر چا متعلق چې هر څنګه فیصله وشي. دا واپس جون هغه ذات انسان له ورکوي چا چې لومبې پیدا کړی. الله قرآن شریف کې فرمایي دا کافران برالل زوړ اډوکې به یې راوړو، حضور پاک ته به یې داسې مخکې ونیو او په لاس به یې چوره چوره کو، وی دا به هم جمدې کېږي. اذا كنا عظاما ورفاتا انا لفی خلق جدید، واپس په جمدې کېږي. الله پاک فرمایي اولیس بقادر ان یحیی الموتى، الله په دې قادر نه دی بلکې دی چې دا مړي به واپس جمع کړي. کوم ذات چې د مور په ګېډه کې دا خشته ښکلی ماشوم پیدا کړ، بیا د مور د ګېډې نه په یو خاصه طریقه بار راوویسته او بیا ورله د ګرځېدو او د خبرو چل او طریقه وښوله، هغه ذات په دې قادر دی چې دا خلک به د قبرونو واپس پاسوي. اوس چې قبر نه خلک پاسي، هر چا له به خپل عمل مخې له راشي. که د نیک سړی دی نو خپل عمل به له په ښکلي شکل کې راشي، خشته شکل، مزیدار، داسې پړقېږي به او ده ته به وایي چې را سور شه په ما چې زه د حساب کتاب میدان ته بوځم. دی به ورته ته څوک یې چې زما لومبۍ سترګې پته ولګېدې، ښې دعا به ورته وکړي. د ما پال بختور د جوړومبۍ سترګې پته ولګېدې، ابه ورته وایي زه ستا نیک عمل، دنیا کې ته په ما د پاسه سور وې، دنیا کې زه په تا سور وم
او ته مې خپل خواهشاتو ته نه پرېښود نن زه راغلم چې په ما راسور شي او زه دې حساب کتاب لبوزم دا چې څونه زمونږ اعمال دي او دا نیکۍ کوو که څوک ګناه کوي او که نیکي کوي هلته به خپل شکلونه دلته نشته ولته شکل دی هلته خپل وجود دی شکل یې دی او دی به په هغه شکل پېژني د انکار هم د هغې نه نشي کولی بعض انسانان به داسې چې عمل به یې لږ کمزوري 2 کسان به په یو څاروي سواري څوک به 3 کسان په یو څاروي سواري څوک به پیاده رواني عمل یې ډېر کمزوری دی او بعض انسان چې سترګې وغړي او شکل به یې وي دی وایي ته څوک یې ړومبی سترګې مې پته ولګېدې بیخ دې وځه ستا نه خو ماله نفرت راځي کرکه راځي وایي زه ستا بد عمل دنیا کې په ما د پاسه سور وي او مزې دې کولې اوس ټیټ شه چې زه در باندې در سور شم حضور پاک فرمایي په زور بیداره ټیټ کي او هغه بد عمل چې په یو شکل دی هغه پرې راپاسه سور شي او د افغانو باندې چې خلق قلبه کوي یوې کوي نو هغې سره یو چوکۍ پکې ستنې ستن په هغې د هغوی د شانه وی دقسې به د شانه وله ستن ورکوي او حساب کتاب ته به روان بعضې خلک به داسې وي الله دې مونږ وساتي چې د سپو په شکل وی د خنزیرانو په شکل وی بعضو له به سپیمو کې زنځیر او کونډې واچوي او یسحب علی وجوههم په مخونو به یې راکاږي او دوزخ ته به یې غورځوي بعضې به لوړي خپې به یې اوچتې او سر به یې لاندې صحابو تپوس وکړه الله رسوله په سر به څنګه ځي وی چې کم ذات په خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه ذات په سر کې هم د تلو طاقت پیدا کولی شي دا ټول خلق به په یو میدان کې جمع شي رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الله فرمایي چې موږ به دا خلق یو ورځ د حساب کتاب ته را جمع کوو الله وی زمان رښتونې بل څوک نشته دا زما وینا ده دا ټول خلق به یو میدان کې جمع شي په دې کې به مسلمان وي په دې کې به کافر وي په دې کې به منافق وي په دې کې به هر قسم خوار زار د دنیا او مالدار او ګدا دا ټول به په یو میدان کې جمع وي نور به پرې راښکته شي دا نور به دومره راښکته شي حدیث کې راځي کالمیل اوس د میل 2 معنی دي یو معنی دا ده چې دا زمونږ د سړک دا میل ورته موږ وایو کیلومیټر نه لږ زیات دي دونه به راښکته شي او بل میل په عربی کې سلی ته م وایي چې بنده پې په سترګو کې رانجه اچوي نو د حدیث راوي وایي چې دا معلومات اوس موږ ته نشته چې دا د کیلومیټر والا میل به دا نور راښکتی او که د سلی برابر به راښکتی د دې خلکو دا سرمنې به ویلې شي د دې نه به اوبه روانې وي څوک به په خپلو خولو کې د کونډو پورې ډوبي څوک د نامه پورې څوک د خولې پورې او د دنیا اوبه او هغه اوبو کې فرق دی د دنیا اوبه خو سطح واره ساتي یو شاني هلته چې د چا خوله د عمده پورې به ولاړی د ده نه بل خوا به نه ځي نو چې دغه خوله درنه وځي او به تشه خوله ني هغې سره به د انسان د وجود وینې ځوې به هم وي او نور نیزوار شي پښتانه وایي رانږدې شي او هغه پرې لګي نو دا به خوټ کېږي خو مرګ نشته هغه وخت کې چې یو سړی مرګ راشي او بعضې خلک به د خدای نیکان بندګان داسې وي چې هغې به د الله پاک د عرش د سوري لاندې وي الله عرش دی د هغې د سوري لاندې وي هغې به په خپلو خوشحالو کې وي د الله عرش داسې نه دی لکه زمونږ د کوټې چت د الله ډېر لوی عرش دی ډېر لوی عرش دی د هغې لاندې به بعض انسانان دې کې به بعضې خلک را جمع شي راغونډ به شي او تاسو نه ګورئ اخر مونږ خو غرق شو تباه شو الله حساب کتاب نه شروع کوي راځئ چې مونږ چېرته سفارش چاته وکړو چاته به سفارش کوو په پیغمبرانو ګرځي نو حضرت آدم علیه السلام له به لاړ شي دا ټول ستا بچي دي او سوځي په دې
گرمه کې په خپلو کې برباد شو الله نه سوال وکړه چې الله پاک حساب کتاب شروع کړي اب وته انکار وکړي یریږي به چې ما خو الله منې کړم چې بوټي لګوته مول او ما یوړ اوس کا هغه ټیک د الله معاف کړم او اس پته نه لګي که خدای بیا را نه تاسو کې چې تا ولې داسې کول زب الله له جواب ورکړي څوک مونږ نوح علیه السلام لاړ شي دی نوح علیه السلام لاړ شي اب منکار وکړي زه نشم کولی هغه ته وای مونږ څوک وي مانه پس لوی پیغمبر ابراهیم علیه السلام هغه لاړ شي هغه له خلق لاړ شي هغه به ورته انکار وکړي زه نشم کولی یریږم مونږ څوک موسی علیه السلام لاړ شي موسی علیه السلام به ورته انکار وکړي زه نشم کولی خنو مونږ څوک وي عیسی علیه السلام لاړ شي عیسی علیه السلام له چې ورشي اب ورته انکار وکړي زه د خدای په دربار کې دا طاقت نشم لرلی خنو مونږ څوک خلق به وی لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمای دا خلق بټول مال راشي چې ما ته وې زه ورته چې انا لها دا سفارش زکول شي یو مقام دی هغې ته مقام محمود وای اقا زیب حضور پاک د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګي دومره اوږده به د دنیا هلته خو هفتې مفتې نشته خو د دنیا په هفتې په مقدار سجده به ولګي نو الله به ول آواز ورکړي چې سر دې پورته کا اشفع شفاعت کوا تو شفا قبول بشي سل سوال کوا تو جب ستا دعا به قبول شي څه چې غواړې هغه به تا ته میلو شي نو اوږد حدیث دی هغې کې راځي چې حضور پاک به سوال وکړي چې یا الله د امت سره حساب کتاب شروع د خپل مخلوق سره چې کوم د آدم علیه السلام نه واخله او تر د قیامت پورې څونه بندگان دي الله دوی سره حساب کتاب شروع کړه نو حساب کتاب به شروع شي نو الله قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه د قیامت پر ورځ به انصاف والا تلې موږ ولګو داسې د دنیا تله نه د بې انصافۍ فلا تظلم نفس شیئا په یو نفس انسان به پټې ظلم هم نه کوي د دنیا تلې خو د بې انصافۍ دي چې اخلي درانه اخلي چې ورکوي سپک ورکوي ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون وی تبعید او حلاکت دی اق خلق لا اذا خلق نشی اخلی قرالی کم نالی او چې بل ورکی نو کم ورکه قسم په خدای د دنیا د پاره مونږ د معمولی سیز د پاره ځان غرق او ځان تباک ته لکه چې کم شی ورکه قسم په خدای قسم د تخم ګناه ناروا دي حرام او یوازې دا تل نه ده چې دا مونږ کومه کنډه باندې تلو غنم تلو جوار تلو غوښه تلو بل شی تلو بل یوازې دا نه ده دا چې کم په پمپونو کې تیل ورکوي او ګیس ورکوي قدیم کم ورکوي په خدای قسم چې دا ګناه دا ناروا دي ډېر الکانې غم په دې هم پکې شته ټول غلط نه دي خو ډېر پکې داسې دي چې هغوی کم شی ورکوي ما د یو هلک نه تپوس وکړ هلکه ولې داسې کوې راځي بس دغه شی دی ما دا پمپ ستا دی که د بل د وي نه دا خو د نیک دی نو د بل دپاره اخر خرابی ګناه بل له ګټې تا له خو مغه خپله تنخوا خپله دیالي درکوي که د بل دپاره خپل اخرت خرابی او اخرت تباه کوي هم غرق شو دا چې څومره په سوداګانو کې نن د غوړو د کارخانو نه چې کوم ټیم راوځي د کچ دا کته وتله چې تا ته پته ولګي چې په دې کې څومره غوړي کم مکمل به کم او ټیم سره درته تلي نو زه خو ټیم نه علم زه خو غوړي علم مالا خو کیلو غوړي راکړه زه ورته ملکه ماله کیلو غوړي راکړه نو ماله سره د ټیم نه راکړي نو ټیم خو نه ماله 15 کیلو غوړي راکړه نو ماله سره د ټیم نه راکړي نو زه خو ټیم نه علم
او نن سبا بیا دا ظلم دی چې ورته وایي چې 5 کیلو راکا نو د لبدر کې دا 15 کیلو دی چې پورې وګوري په هغې به 5 لیټر لیکلي هلکه داسې زه په دغه کې خو نه اچوم په موټر کې یا په موټر سایکل کې چې ته ماله په لیټر راکړې خو لیټر د کیلو نه کم دي دلته دی بیا مسلمان وه خدای خبر چې د دې خلکو سوچ څه دی پته نشته چې دا خلق قیامت مني او که نه مني چې دا د انصاف تله مني او که نه مني چې ما سره به حساب کتاب کېږي دا هر څه موږ د بچو لګو په خدای دغه 2-3 ورځې بیا یادې د مرګ نه پس بیا درپسې لاس هم پورته کړي مه کوئ مسلمانانو مه کوئ د خپلو بچو دپاره د خپلو نوسو دپاره د خپلو کړوسو دپاره خپله خیر مه خرابوئ په خدای کې دې پکار شي د قیامت په دقه ورځ باندې یوم یفر المرء من اخیه و امه وصاحبته څنګه دی و اخیه وصاحبته وبنیه رور به د رور نه تښتي ما معاف کا روره لږ مدد وکړه پاسه ما معاف کا مور به د بچي نه تښتي بچی به د مور نه تښتي پلار به د زوی نه تښتي زوی به د پلار نه تښتي او دوست به د دوست نه تښتي څوک د چا په کار کې نه افسوس دی نن بل سره ټوپک وړي مرګ ولا کوي دا مې دوست دی څومره لوی جرم دی مرګري دپاره سړی وجنې مسلمان وجنې په دوستانه کې یو بل سره ټوپکې وړي ولې دا مې دوست دی په دوستانه کې یو بل سره مرګونه کوي ولې دا زما دوست دی مړی د لکو ما ته وښه چې د مړ الله اکبر خدای له ورځي کبنه خدای کدي پکار قسم د تخورم په دنیا کې دی پکار اخرت ولاړې لوی خبر دا ظلم تلې او دا کم شی ورکول او زیات شی غشتل دا ګناه نو الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه انصاف ولا طلب فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها كم نريد د شلشم د دانې عمر نیکی وي دا به هم راوباسه د شلشم د دانې عمر ګناه دې کړي دا به هم راوباسه ووجدوا ما عملوا حاضر الله قرآن شریف کې فرمایي چې څه دې کړي دي حاضر به دې تاسې مخامخ انکار هم ته نشي وکفا بنا حاسبین الله څه فرمایي زما چاته حاجت نشته چې زه چاته وایم چې راشه ماله حساب کتاب وکړه دلته خو به څوک راولي چې ماله حساب کتاب وکړه زه نه پوهېږم پټواري مرزا به راولي ماله ځمکه کچ کړه زه نه پوهېږم اکاونټنټ به راولي راشه ماله حساب کتاب وکړه زه نه پوهېږم الله وایي زما هېچا نشته زه په حساب کتاب په خپله پوهېږم زه به په خپل حساب کتاب کوم اما من کان چې د کم انسان نیکۍ درنې شوې فهو فی عیشة راضیه خوشحاله زندگی ده و اما من خفت موازینه او ګناهونه زیات شو فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه دا تله به پرته د دې تلې نه مخکې چې حساب کتاب لانی شروع د هر پیغمبر حوض دی زموږ د خپل مبارک پیغمبر د حوض نوم کوثر دی او رسول الله مبارک فرمایي چې زه به خپل امت ته د حوض کوثر ورکوم او پردي خلک به ته شاړم صرف زما امت به ابره زه پیژنم خپل امت او بیا کم امتی چې منس کوي هاي یو ځل حضور پاک او فرمایل وددت لو انی رأیت ارمان کما خپل رونه ولیدلې خپل رونه صحابه ورته وایي موږ ستا رونه نه یو د الله رسوله وایي انتم اصحابي تاسو مې ملګري یې رونه مې هغه خلک دی چې لا راغلي نه دي وروسته به پیدا کېږي او نالیدلې به په ما ایمان راوړي او ما به مني تاسو خو زما معجزات وینئ نو ایمان هم راباندې راوړي تاسو خو ما وینئ فرشتي وینئ جبریل وینئ ایمان هم راوړو هغه خلک چې وروستو راځي زه لیدلې نه یم په ما ایمان راوړي نو اقه مې رونه دي رونه موږ ته رونه ویلي دي رونه نو بیا ته صحابه تپوس کې ته به دا خلک پیژنې څنګه
وی زه به د اودس د اندامونو نه پیژنم زما امت چې اودس وکړي د اودس د اندامونو نه به رڼا خیږي د نورو امتونو د اودس د اندامونو نه به رڼا نه خیږي او زما د امت د اودس د اندامونو نه رڼا به خیږي په دې پیژنم وی داسې به دا پردي د خپل حوض نه شړم فرشتې به یې ورسره هغې به یې شړي لکه یو سړی چې پردي وخان د خپل حوض د شړي چې زما حوض کې صرف زما وخان اوبوس کې بل څوک نه او حوض د رسول الله مبارک څومره دی اوهو ډېر غټ دی ډېر غټ مونږ چې دلته پښتانه وایو کراچۍ نه خیبره کول حضور پاک هم هلته چې څوک ورته مخامخ ناست دی نو هغه ته وایي چې د یمن نه واخله تر د عراقه پورې پلانکي ځای شام نه واله پلانکي ځای پورې یعنې ښه لوی دی او د هغې په غاړه چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نام زیات دي اوبې د شاتو نه خوږې دي د واورې نه یخې دي چا چې یو ځل وڅکلې ابدالابد پورې به تږې نه شي الله یې زموږ نصیب وګرځولی هغې نه پس به عملنامې راخورې شي چاله په خلاص کې چاله په ګس لاس او چاله د شا د طرف نه نو ما نه یو سړي تپوس وکړو وی د دې څه مطلب خلاص او ګس لاس ماله زه په خلاص نه اخلم زه په ګس نه علم عملنامه مې راله زه په ګس نه علم زه به ښې ور مخکې کوم په هغې باندې ما وی که دا خیر پالج وي هغه وخت سره او دا اونړه بیا به څه کوي هلته فرشته دله ډب درکوي نیسه او ښې لاس د کار نه کوي څه به کوي ګوره د الله په کارونو کې ګوتې مه وهه او چې عملنامه درته کله میلو شوه او په هغې کې ګناه لیکلي اوهو ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها یا خدایا د عملنامه کې خو زما هغه واړه او غټ ټول ګناهونه لیکلی شوي او بیا شمیرلی شوي دي اخره کې جمع تفریق شوی دی دومره ګناه ده او هغې نه پس یې عملنامې راخورې شي زما رونو نو بیا تله د په هغه تله باندې به وزن کېږي او یوازې دا قصه نه ده چې دا ما درته ووایي حضور پاک فرمایي چې کوم انسان زکات نه دی ورکړی د قیامت ورځ سخته ورځ ده د خپل مال نه هغه مال به خدای راولي او یو اجدها به ترې جوړه کړي او په دې غاړه کې به یې ورته واچوي غټه اجدها به او غاړې نه به یې توي او کله به ورته یو وخت کې خوري چک به لګوي او کله په بل او ورته به څه وایي انا مالکه و انا کنزکه زه ستا خزانه یم زه ستا مال یم چې دنیا کې د جمع کولم او د الله حق دې پکې نه دی ورکړی مه ورکوې زکاتونه څه ورکوې دقه چل به در سره بیا کېږي مال کمیږي زکات ورکوم مال کمیږي صدقه ورکوم مال کمیږي پردې حق ورکوم زما مال کم شو نه زیات کمال چې دغه اجدها دې په غاړه کې بیا پرتی او حضور پاک فرمایي سره او سپین د هغې نه به الله د اور تختې جوړې کړي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه د چا مخونه تور او د چا سپین یوم یحمى علیها فی نار جهنم وتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون پدې تندو پدې ډډو پدې شاب ول داغونه ورکه او چې هغه تاو کم شي نو بیا به په دوزخ کې ګرم کې نو بیا به وروړي نو داغونه به پکې ورکه او حضور پاک فرمایي وې د انسان د ټیپ د سر د ټیپ د سر به ول ګرم کیدی اب دونه ګرمي چې شاته به توزي او په شابه ول کیدی به دونه ګرمي چې د ټیټه به سر ته توروزي دا زموږ د دنیا مال دی او دولت چې مونږ پکې د الله حق نه دی ورکړی دغه سزا او کله چا ساروي دي او سارو کې خپل حق نه ورکړي
حضور پاک فرمایي د حیواناتو حشر بم کېږي ما راته وختي وي دا به م راجمدي کېږي دی به ورته څملي ښه به یې ورته کولو کې او غټ به یې کړي او دا څاروي به د پاسه ګرځي پخپو به پې ګرځي لکه پخوا چې به خلکو د غنمو ګېډۍ غوبل کولې او چې کم څاروي ښکرې لري لکه غوا سنډه ګډ چیلی په ښکرو به یې وی او به داسې ښکرې نه شلی به او چې کم څاروي ښکرې نه لري نو هغه به پې چکونه لري پخپو به یې راکوي دا سزا شو که په دې سزا د ده ګناه ختمه شوه خو جنت ته به ځي او که دا سزا کمه وه او ګناه ختمه نه شوه نو بیا به د حساب کتاب نه پس دوزخ ته ځي او تله به باقاعده مخامخ پول ته مخامخ به تله لګېدلې وي وندع الموازين القسط ليوم القيامة أما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون او زمارونو چې دا وزن کوي دا به څوک کوي دا به جبريل علیه السلام کوي جبريل علیه السلام الله به په خپله نګراني کوي چې د حساب کتاب شروع کېږي نو اسرافیل علیه السلام به درېیمه شپېلۍ ووایي درېیمه شپېلۍ سره به ټول خلک بېهوشه پرېوځي چې څومره دي ټول بېهوشه حضور پاک فرمایي د ټولو مخکې به زه سر راوچت کړم بیا به څلورمه شپېلۍ ووایي دا درېیمه شپېلۍ څه وایي دا د الله د عرش تجلي کېږي حساب کتاب شروع کېږي نو چې زه سر راوچت کړم فاذا انا بموسی موسی به ووینم آخذ بقائمة من قوائم العرش اے هو آخذ دا الله دا عرش خپه به نیولي وی دا راته پته نشته چې زمانه مخکې دی په هوش کې راغلی دی او که نه په تور کې د باندې بېهوشي راغلی وه کوهې تور کې نو الله د هغې په بدل کې د دا بېهوشي ختمه کړې ده او دی د هغې نه بچ شوی دی الا ماشاء رب دا الله به خپله نګراني کوي په خپله او حضرت جبریل علیه السلام به وزن کوي هغه شی سي لسان المیزان ورته وي داسې داسې چې کېږي هغې ته به جبریل علیه السلام ګوري انصاف به پورا بلکې الله به تپوس کوي د انسان نه دا ګناه دې کړې ده او کړې نه او کوي نه مې ده کړې دا ګناه نو الله قرآن شریف کې فرمایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فخلب مهروي لا سوخپی بغوي شو دی به وای چې لاس پوته چې خو تاسو بچ کوم دروغ وایم نو ځکه بس کوي په ځان باندې کوي وکي په کوم ځمکه چې د کړي دا غزمکه برته ښکاري نن تاسو نه ګورئ د کیمرو ته اټومیټک کیمرې لګې دي چې سکه نو هغه د ارس ریکارډ کوي مکمل ریکارډینګ درته کوي او په یو سکند کې درته راوباسي په کوم روز چې غلطي شوي هغه کیمرې لا غروز ورکوي دا روز او دا ټیم په یو 2 منټو کې د تار سره وباسي نو چې بنده داسې څیزونه ایجاد کړل چې زموږ غلا او زموږ غلطي په نه پټېږي نو الله سره به دا څیزونه نه زه خو دې ته ګورم یو ګوره ګزاره کیمره درته مخامخ لګېدلې ده ګورې ښه لږه ګزاره کوه شي یو نسرې دوکان نه ګورې هغه د مخامخ کیمره لګېدلې ده زه پکې ښکارم نو د بنده د کیمرې نه یېرېږي او د الله د کیمرې نه نه یېرېږي څنګه د بنده کیمره لګېدلې ده نو دقه څنګه رب العالمین یو کیمره دا خو دې ما تعبیر وکړ ستاسو رپوی دپاره د الله د طرف نه یو کیمره د پاسه لګېدلې ده که نه هغې سره وسکې جبریل علیه السلام به وزن کوي ملک الموت به سره د ټولو ملګرو حاضر ولاړ مکمل که ضرورت راغی او څوک سوال وکړي چې الله زمانه خو یې مخکې سیستې ده ما سره خو یې په سیستو کې زیاتې کړی دی چې جواب ورکولی شي چې الله تعالی ته وي کرام الکاتبین فرشتې چې دا زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکي دا به ټولې ولاړ او هر پیغمبر بخپل امت ته ولاړ
او آدم علیہ السلام بټولو بچو ته ولاړ الله به ول आवाज ورکړي یا آدم اے آدم قم پاسا عند المیزان قم ادریگا د تل په خوا کې جعلتک حکما بین ذریتک د خپل اولاد په میاس کې مې تقاضی کړی ځه ګوره که چا سره مونږ زیاتې کې ورته وایي رپیږي به داسې رپیږي به آدم علیه السلام د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به یې چولي بعضې اولاد جنت ته روان دي بعضې دوزخ ته په بچو بنده خفه کېږي دا حساب کتاب روان تله څومره ده حضرت داود علیه السلام یو ځل د الله نه سوال وکړ وی الله دا تله خو راته وښایه نو چې ورته یې وښوله نو بېهوشه پرېوت هوش کې چې راغی نو ژړلې الله دا خو ډېره غټه تله ده یا خدایه دې کې خو که دا اوه اسمانونو اوه ځمکې واچې په یو پوټیني ګوټ کې ځای کې خدای دا به زموږ په عمل څنګه ډکېږي الله فرمایل رب العالمین اے داودا چې زه وغواړم په یو کجوره م ډکولی شم کوم عمل کې چې اخلاصي نو الله په هغه عمل کې وزن پیدا کوي ادرو درنۍ کوم عمل کې چې اخلاص نی د الله دپاره نی نو هغه سپکي لکه د بوسو یا د مالوچو د ډمبر په شان یا د بوري د ډمبر په شان ډمبر یې زیاتې خو وزن یې نی او چې کله اخلاص پکې وي د سونې د سرو زرو د سپینو زرو برابر وي وزن پکې وي وزنداري وزندار دا وزنده حساب کتاب دی قرآن شریف کې الله فرمایي اوس دا الله خوښه ده که پوره حساب کتاب کوي په خدای مې د قسم شی ګران دی موږ نه شو ټینګېدی ورته خو که الله دې خوشحاله که په دنیا کې نو د سره ګزاره کوي سوف يحاسب حسابا يسيرا یو کس به حدیث کې راځي الله به ځان ته رانږدې کړي ښه به یې رانږدې کړي او الله به ورته فرمایي اے فلان کې اتعرب ذنب کذا و کذا فلان کې ګناه پیژنې کړې ده دی بو یا وړي وړي بوته یاد او الله اتعرف فلان کې دې کړې ده دی به دې کې و چې خدایا هغه غټ را تر مخ کې نه کې دا خو ما ته واړه واړه خې او دې کې خو ما غټ ګناهونه دي کا دې را مخ کې کړ خو غر کې فالله مو تا پټینی پټینی واړه واړه را مخ کې کوي بنده دا پیژنې دا دې کړې ده او دا دې کړې ده او اخره کې بو تعالی فرمای ویزا دا مې درته په نیکو بدل کړې رحیم ذاتم دې رحم کوي دی به ډاډه شي چې خبره خو د تبدیلو ده په نیکو بدلېږي نو چې واړه ګناه په وړه نیکۍ بدله شوه نو غټه خو به په غټو بدلېږي نو فورا وو یا الله ما خو څه نور ګناهونه هم کړي وو اخو دې راته رایاد نه کړل مطلب دا چې هغه په غټو بدل شي الله به فرمایي ای بنده هغه مې د تا ته مخکې نه کړل چې ته ونه یېرېږې خفه نه شي مې دله مخکې په غټو نیکو بدل کړي الله به رحم وکړي او رحم به په چا کوي په هغه چا به کوي چې سرکشي نه کوي که نه پلار کله کله په بچو رحم کوي مور رحم کوي خو په کم بچي باندې رحم کوي چې سرکشي نه کوي سرکشي او چې کم بچی را پاسي او پلار ته ښکرې نه غېږي او پلار ته کنځل کوي او پلار سپکوي بېعزته کوي نو پلار د هغه د مرګ نه تېر دی پلار ورته خیرم کوي پلار یې جیل لم ورکوي او داسې پلاران مې لیدلي چې په دغه بچي ډزم کړی چې ورغی چې د نه ځان خلاص کړ سرکشه سره الله هغه عمل به کوي چې هغه عمل ورو چا سره کوي نه چې سرکشي په دنیا کې نه کړي کبر یې نه کړي الله سره مقابله نه کړي نو هغه انسان سره به الله پاک په قیامت کې ډېره گزاره کوي رحم بکي الله پاک یو حدیث پاک کې راځي وی دا الله او یا سل رحمتونه څومره دا یو مثال دی ګوره په حقیقت کې دا څه نه دا ډېر سل په هغې کې یو رحمت راکوز کړی دی په دې ټول مخلوق یې تقسیم کړی دی دا چې کله مور په بچو رحم کوي دا هغه یو رحمت دی تر دې حده پورې چې اس
خپل خپه د بچي نه اوچتئ چې بچي خوږ نه کم دا هغه یو رحمت دی هغه یو په انسانانو پیریانو او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی او یو کم سل رحمتونه الله پریښي دي يرحم الله بها عباده يوم القيامه د قیامت پر ورځ باغ یو کم سل رحمتونو په ذریعہ په خپل بندگانو رحم کوي او عباده لفظ دی ګور دا ټکی عجیب ده د الله بندگی چې څوک د الله بندگی او الله راضي کی الله قرآن شریف فرمایي وندع الموازين القسط ليوم القيامه قیامت پر ورځ به انصاف والا تلمون لګو ولا تظلم نفس شيئا فيو نفس پټي زیاتې نه کیږي وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها کپټي ګناو نیکی وی دا برابر پیدا کو وکفا بنا حاسبین مونږ شاته جت نشته په حساب کې مونږ به خلق سره حساب کتاب کوو ورونو چې نیکیو کې د ګنا نه ځان ساتي ارسل کې لیکيږي او د قیامت پر ورځ به مونږ تر مخ کې د بل د پاره ځان د پاره خوم نه پکار ګنا او د بل د پاره ګنا نه د پکار دا سو خبره مستاسو خدمت کې عرض کړي او الله پاک دې په موږ رحم وکړي الله په موږ مهربان شي اے پروردگار ترا سرا سان حساب بلکې بي حساب بي کتابم جنت ته بوځي حضور پاک فرمای او یا زرا کسان به اغي چې بغیر حساب او کتاب نه باغ جنت ته ځي خدای پاک دې موږ بي حساب بي کتاب جنت ته بوځي او الله دې خپل رحم په موږ دو کیسے بیماران دی زمون سے بعض طالبان دی بلو دستار بندے نے دل ایکسیڈنٹ ٹیکڑے اسپتال کے داخل دی دو کہ اللہ والا روح صحت ورکے اللہ والا شفا ورکے قرضداران اللہ قرضون خلاص کی اللہ مولا حلال فراخ روزی راکی او اللہ دا دنیا و آخر دا فتنو آفتون نمپامن کیو ساتھ اللہ دا کبر نمو ساتھ اللہ دا حاسدین و دا حسد نمو ساتھ دا شریان و دا شر نمو ساتھ دا بد نظر و دا بد نظر و نمو ساتھ دا یو بل مرګری دی بیمار دی دا بل دی حاجی غفر علی صاحب دا بیماران دی الله دې ولر صحت ورکړي حاجی سریر خان بیمار دی سریر خان بیمار دی دا زمونږه د جمعات گاونډي او زمونږ ډېر ښه دی مرګری دی چې الله ولر صحت ورکړي الله ول شفا ورکړي الله چې څومره بیماران دي ټول له صحت او شفا ورکړي یا الله کده چا اولاد نه اولاد ورکړي چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکړي الله ته زمونږ راضي شي خدای د هر قسمه دنیوي او اخروی د قبر او د آخرت د عذابونو د فتنو نه الله پاک امان کې وسات خدای چې څومره حاجت مند دي حاجتونه پوره کړي وصلی الله تعالی دچا په خبر والا ادا مفتی صاحب نجیب الله صاحب والده وفات شوی په خبر والا دعا وته کې چې له مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب وعده کې ته چې رښتیا خبره دا بچو مې کتاوس په بوډا سر خدای شرموله او خدا کې دا بچو د پاره وانه دا خدای پاک دې بچو لا کله چا مشتینی نو خدای پاک دې ول خپل رښتیا و کوم جنا کو نه خدای دې غیرم صالح رښتیا و برحمتک یا ارحم الراحمین